خدای رو ته دې ځان بچا رانولې یا الله ته دې ځان بچا رانولې پاکه ربه څنګه چې زما په خاوند رالو موږ خو چا سره بد نه دي کړي مونږ خو د چا میږې هم نه دی اثر کړی موږ خو چا ته سم نه دي ویلي هغه کور کې روانې صدر اکبر ډزې وکړې زه د هغه سینه راووتمه وایي خدایانو دلته خو یې راله په سور وینو کې سور کو کړه تاسو حساب وکړئ ستاسو به بچي وي تاسو حساب وکړئ ستاسو به ښځې وي لږ په زړه کې لږ سوچ وکړئ که نه لږ شانړه کې سوچ واچوئ چې دې صدر اکبر راوستلو هغه ښه کار لپاره تلو که نه دې صدر اکبر راوستلو هغې ویلي زه فاونډیشن کولاوم او کوم چې بهر وي پوډریان پراته دي زه د هغوی لپاره داسې یو انتظام جوړوم نو دې صدر اکبر خان ورته میسج کړی دی دې سره یې په خبرې کړي دي صدر اکبر خان ورته ویل چې راشه په دې باندې به دواړه سلا وکړو نو چې دې بار راغوستی دی دی کله واپسې کې کور ته راتلو نو په دې یې ډسې کړي دا ټول کار د صدر اکبر خان دی زیارت ګل صدر اکبر خان جان حبیب او جان حبیب دی بیګا جان حبیب راغلی او بیګا جان حبیب راغلی او هغه چې کوم دی په پېښور کې و دا ټول کار هر څه د هغې دي صدر اکبر خان او زیارت ګل او جان حبیب دا 3 کسان دي په دې باندې زموږ پوره یقین دی او پوره مونږ به په دې باندې چې څه کېږي هغه مونږ ته پولیسو ویلي دي تاسو باندې مطلب مونږ به ټوله خپله کاروۍ کوو سر نه واله تر اخره پورې اسمان و ځمکه راباندې ور شو کله یاره زما خاوند ښه کې پاکه ربه واړه بچي مې دي چا ته فریاد وکړمه چا ته ووایم الله ته به ووایم چې الله ته خو یې تباه و برباد کړې یا الله د لارو کوڅو ملنګارې کړې یا پاکه ربه یا الله وای انیجا دعا وکړه پلار نه دی ښه نه دی پلار دی نه پرېږدم صدر اکبر خو زه په قانون کې نه پرېږدم د یو د وینې ټکي حساب به ترې اخلم د یو وینې ټکي چې زما د خاوند نه څومره وینه تلې ده ټول حساب به نه اخلم پرېږدم خو دی د په یو قانون کې وایي زما خاوند چې په کمال باندې پروت دی تاسو ته څه پته ده چې هغه په کوم حالات کې دی په کوم حالات باندې پروت دی یا الله یا الله ته خو تباه و برباد کړې ته پکې چینچي وکړې یا پاکه ربه موږ خو چاته سم نه دي ویلي یا الله موږ خو چاته سم نه دي ویلي چې مخکې کومې کلسنې ویناګانې شوې زه بله زمرالم ما ټولو نه معافي وغوښتله ما یې خیر دی زه تاسو نه معافي غواړم یا خلکه که ما تاسو میندې کنسرې که خویندې خو تاسو به به راته کنسرې که نه زه څه وکړم زما واړه بچي دي زه کومه لوبه وکړم کوم کار وکړم زمونږ خو چا سره څه دښمني هم نه ده چې زمونږ چا سره څه دښمني ده ځکه د سوشل میډیا خبرې وي وایي دقه خبرې وي نور خو خو تاسو کنسرې کړي هغې د باوجود هم سره رالم تاسو ټولو نه معافي وغوښته زما ورونه یې زما زامن یې ما تېره تاسو نه به کولی داسې کار ظالمانو څنګه کلک ذکر دی و چې رالو زما په خاوند دې ډزې وکړې ستا څنګه کلک ذکر و صدر اکبره څنګه خپل بچي ته نه نوبېده الله دې تا نه کونډه پاتې کړي الله دې تا نه دقه شانې کونډه پاتې کړي صدر اکبره چې ته پردي بچي یتیمان کې وی خلکه زما خاوند په هسپتال کې د مرګ او ژوند سره لګیا دی لوبې کوي ما چې استادو هغه جامې روړی د هغې تاسو کتلې وې نو تاسو به پخپله وې چې دا څه دي ړه مې مړه کوچاودو نه منې کېږي رانه دا عقله خدای ته وګورې مرې شي رانه خدای قرآن ومنئ خدای قرآن ومنئ خدای روز چې راکولو یې دی نو رابسې کېږئ مه که نه
چې نشي راکولی زه راپسې کېږئ ما خو تاسو څو پیوري وي ته چاله کاروبار واچوئ کار به کوي خپل کار له به ځي خو تاسو ته موږ چې موږ پرېږدئ نه نو موږ خو د کرۍ کورونه دي څه خپل کورونه خو هم نه دي چې خپل کور هم وی نو ما به دا کار کولی ما به دا فیډ نه کولی اوس هم زه وایم چې څومره خلک زما دا ویډیو ګوري مخکې شیر کوي مخکې شیر کوي نه زه د زړه د خلاصه لګیم چې دې وایم د زړه د خلاصه کله چا همدردي ما سره دې شیر کړي صدر اکبر خان خو دې دا نه وایي چې یاره بس زه خلاص شومه بس لاړم نانې پرېږدم رنګ چې په کم ټیم یې رنګ کړی دی سړی بر راغوستی دی هر څه مستري دي خو خدای دې صرف ابو په خوش کې راولي ما ورکړی صرف خدای دې بس ابو له نور ژوند ورکړي او زندګي دې ورکړي الله دې صحتیاب کړي انشاءالله چې په خپل هوش او اواز کې راشي تاسو ته په خپله راځي ټول تفصیل هر څه بیان کړي او دا صدر اکبر خان خو مونږ نه پرېږدو صدر اکبر خان شو زیارت ګل شو جان حبیب شو دا 3 کسان دي چې خپل مولوي جان حبیب شپه وه دلته او بېګا چې جان حبیب راغلی دی هغه هم پېښور کې